کم زمیدار چې فصل ونولي او نه د تخم د پاره د ښه دوکاندار او د ښه تخم تلاش وکړي او نه بیا د دې فصل د حاصلولو دپاره ځان وکړی نو زول راشي ټول فصل وله وغورځوي اخر کې تش بوس دته پاتې شي ولې د په دې تخم په دې فصل ځان ونه کړو نو د محنت د نه کولو د وجې د ډېره کمزورې نتیجه راووته دغه مثال د الله د دین دی په دې دین چې کم سړی ځان ونه کړي نو ګمراه شي څوک اړو دین له توجه ورنکړي نو بې ایمانه د دنیا نه لرې شي او څوک چې چا ورته څه ووایي فوراً هغې پسې روان شي تلاش ونه کړي نو که څنګه سړي غوښې کې تلاش ونه کړي تش هډوکي ورته میلاویږي څنګه چې سړی په آبادي کې تلاش د مضبوطیا ونه کړي نو آبادي کمزوري وي څنګه چې سړی په میوه کې تلاش ونه کړي نو میوه خراب راځي څنګه چې سړی په فصل کې تلاش ونه کړي فصل خراب راخیږي دغسې چې په دین کې د حق تلاش ونه کړي نو شرکیات او بدعات وي او سړی ځان د مسلمان وي نو په دین کې به حق ته اله رسې چې ځان وکړی اول به د ټولې دنیا خبرې اورې د هر چا به اورې زیات هغه څوک واوره د کم نه چې منع کوونکي ډېري ډېر خلک وایي دیوبندي ورورم وایي وابیان به ګورې نه اورې حنفي ورورم وایي وابي به ګورې نه اورې حیاتي ورورم وایي هلکه ګورې وابیان به نه اورې مماتیان وړم وایي هلکه ګورې نه به اورې د کم څیز نه چې منع کوونکي ډېري هغه لږ ډېر اوره نو چې وویری بیا ګوره چې د قرآن او حدیث په دې خپله مسله او په دې خپله عقیده سوره پیش کړل دغه رنګې د سلفو د صحابو اقوال سوره پیش کړو او د خوبونه او کیسې او کهانې او د عالمانو عبارتونه سوره پیش کړل په دې طریقه پسې ځان وکړوه سلمان پارسي ورپسې ځان کړولی او حق ورته میلاو شو صحابو د حق پسې ځان کړولی او الله ورله ډېر لوی لوی مقامات ورکړل نو دا ضروری خبر ده چې مسلمان با دین په مفتو کې نه اوري نه به حاصلي بلکې د دین دپاره به ځان کړی یو شاعر وایي بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سهر الليالي چې څومره د ستا اندازې د محنت د هغې م ربه ته په بره ځئ څومره چې ځان د عقیدې دپاره او د دین دپاره کړی دومره به د رب العالمین په دربار کې ته په بره ځې او په بره به ځې او من طلب العلا سهر الليالي څوک چې اوچتې مرتبې غواړي نو شپې به روڼوي د الله د دین کې چې کله ته حق لټې ځان به کړی زما روڼو